موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې وی انصاف زما ګورې وی چاو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سره راغه په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کلیو هغه اسلام ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سره پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغه او هغه بټوي اوچته کو تختی پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغی چراغ او بیس کله هغه اسوالا واپس راغی ا بوډا ته چې دل تمانا بټوا پرې وته هغه بچو خبرم نه مبوس کولو تراله ول 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده تا غسته هغه مان دا غسته د اسوالا سره تورا و سره ته غوس بوډا امر کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شو تختول او مردی کی بوډا کو ویلے موسی زما دا انصاف سپوي شو و یا الله نه پوهیږي بټو معصوم مړی و عمر دې په بوډا ورته له موسی وکیدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اسوالا سره امانت د دې معصوم پلاری خوي امانت د معصوم پلار چې مر شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکو نو پدې چل میں معصوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده او دا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اسوالا پلار وجلو خو دې اسوالا ته پته نه و نو پدې چل میں دا اسوالا د پلار بدل دغه بوډا نه واغ دا زما انصاف ده ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسېو د مخ کېو د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دټ چې دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه استونه بیا پکې ورل هغه قوم چې هغه په دی ونه حرکه او ذکریا علیہ السلام ته په دی ونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنکې دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنکې کدی غږ کو نو غږ نه ابراہیم علیہ السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکې کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم غږ بنکې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا
ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی ته به وله تی ورکوې چې د پیو میاد یې تیر شي بیا به ګورو پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي 2 کاله پس بیا راله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله مې خراب نشي پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده بوځي مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي کاڼي ویشتل شروع شو یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشتل هغه یو وایي اواز جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا ښځه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وایي ثواب زما امت له خدای ورکړي نو یو بم دوزخ ته لاړ نشي نعرہ تکبیر نعرہ صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو یهودی دی هر وخت سردار کونین ته کنځلې کوي په سترګو ړوند ډېر علاج یې وکړ نه بینا کېده چې نه بینا کېده ښځې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاورې مبارکې راواغستې او خاوند ته راوړي چې دارو مې درته راوړي سلایي پکې ګندکو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره داسې دي ښځې وی دا د هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله ته شپه ورځ کنځل کوې وی ښه تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړه یې راواغسته ویویستې خو چې ویویستې لاندې نه نورې چې ویویستې لاندې نه نورې آواز ورته وشو چا بدبخته تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسې دا به نورې کېږي د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نیم مندر تو ته منې ده بی بی فاطمه واده څنګه شوی ببره شړی و د چیلو د وژغنو جوړه شوې وه جناب محمد رسول الله پې واچوله چې بچیه دا ستا د واده لپټه ده کالی نو د کجورو د پاڼو یو 2 کړۍ جوړې کړې یوې ورته په یو غوږ کې واچوله بله په بل کې ورته بچیه دا ستا د واده زیورات دي مازیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه نکاح په خپله د حضرت علی سره وتړل په خپله سنت طریقه دا ده چې پلار به د خپلې لور نکاح په خپله تړل د بی بی فاطمه نکاح رسول الله په خپله وتړل او جنکه یې ورسره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځئ ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه جنت له خو به هغه کور ځي چا د بل د آبادۍ په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شی ښودلی عملی طور چې جنت به هغه څوک ګټي
چې د خپل خلې نه نوړی وباسي او بل له بلې خلې نه وباسي داسې لا چا کړي عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي 9 کسه اوبه راوړئ اوبه یې چې راوړې اړومبیلی چې اوبه ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی دلی ورکړه چې هغه لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې دی بل لی چې نهم ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي اوبې اوبو پیغمبر دے دا اختر روز دا منست روان لارا کی او معشوم نسکور پروت تے او جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کڑاو پغی کیرو چت چه دا اختر روزی او تا پاک او نوے او ٹاٹ پاٹ کی جامعہ چولی او پا دوڑو کے سخاو لیت پیت معشوم پروتی دغه وخت کې به روچت کې پغې کې ورغه او معشوم یې غېږ کړی بچیا ولې جاړي و یا رسول الله دا اختر وزد نه می مور شته نه می پلار شته نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک را کړی نه چا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي سوک په جامو سوک په پیسو سوک په خوراک زما سوک شته پیغمبر صحابه او ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زدر لما کور تراغه په منډه بیبي فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډي ای په منډه راغله وې زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوس الا د امام حسین او د حسن جامع راواله او دی بچی تا واغوندوه قجور او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له پخله کې ور مخلاص ولوزل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وین عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسے والا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دین پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړ بیا پکې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرال چې اوس خو دې جړل اوس خان دې ولې ورته وی بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده هارون الرشید بادشاہ پخکار وته خکار وکړه او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیا یو کارګر راغی او د هارون الرشید د مخ نه روټه او تختو هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارګر پرېدم چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټه وتا دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دان واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دې ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې انت سګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي
پخپل پټکی او ساده او پډاډا پروت دی دی کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې وای بجای د دې چې کارغه دا روټه پخپل خوړلې وي نو دا یوړه هغه له پخله کې وای بادشاہ چې ورو رسیدو نو کارغه والوت دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلم غلو ونی و ما ویشو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو سي دلته داسې پړ او څوک په دې لار راضیم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې درې میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې درې میاشتې وشو او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې وبم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما دیوانو سو پوره چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورکړي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر په کدو سره به ډیر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې ترسو ژوندېم چاړو بل شی او نه پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاص خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوخته ما وی چې والله قبل شی او خرم زیاد هغه شینا چې زما د محبوب خوخت مودي او شوي کدونه بغیر بل شی نه حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت شو چې دته د جنت زیره وای تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی را تداسه وخایا چې پاغه پورا عمل پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي او یو شی را حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاش هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم زیات مانانا والله کا نفلونه موکا دا 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله کا څه کم چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینه ده د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی نو کله چا دا شوق وی چې ما په ژوند جنتی سړی ولید نو د سړی ته وګورئ حد د عشق حد عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر کړي یو باندې چې سړی هغه ته اعرابي وای عربی کې اعرابي ورته وای باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس دي دا سے پاسې دو لنګي اوچت کو په جمعات کې متیاز صحابه ورته په غوسه شو چې
تاسو کې چا ورته په تورم ګوته ووالی لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز راغلی پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وایي پیغمبر فرمایل خبردار چې څو ورته ونه وایي پرې دې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز یو کړي بیا راغی کې علماء لیکي چې دا سره خویا ناپویا باندې کې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیاز ورغلی ډېرې ټینګې اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي او که نظم هلته متیازې ټینګې راغلي راشه دا د جمعات بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشي د صحابو د عشق دا علم د مینې دا علم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایي چې بس خود خدای احکام منلو قاصد و رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیہ السلام راغې ثوبان بیا جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق نشته اوس جاړم زکا چې که په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناسته اے حبیب زباغ جنت سکم چی چرتا تا نوی نما جنت سکم حوری و غلمانان و مانای سکم ما مقصود خود تے نو چی تا نوی نم زب جنت سکم اللہ د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی اوسه بل شوق قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين اے پیغمبر ثوبان توایا چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینه نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفغان لري
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیاو پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې مور دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کڅوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کڅوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کڅوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کڅوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې د ابو هريره نه کڅوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی وخلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یوم هغه غم دې چې حضرت عثمان شهید دی او دویم هغه غم دې چې زما د محبوب د لاسه کا سوړه رانه اور کا شوا چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه تازه قجوري راو اوړه کم قوم چې په خدای اعتماد کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاوش عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مدین ته یو گورنر واسطو د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان دے پیدا ورا خلق ویلا گورنر اس بسواری بھی او خان بھئی وغیرہ اتیان بھئی دے ورا سوک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی دا گورنر تے خدر آزاد شاہی کور تا منتقل شو آگے ویزا شاہی کور کے بنو سے گمزہ بجماعت کے اسے گا د یمن خلکو ویلې چې ځان دې په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوو دا خو خکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلی شي سار لا چې ګوري خلکو یې سه پیګه ټول شپه غلی شي ته نوې گورنر راغی ول خا ویلو دا یو سپه ولا اسپی ته आवाज کو چې دې پراش اسپه چراغه ورته وی چې واورا د ټول یمن سپوت وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیتی غیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ول ډیره خداسه چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپی ته غیر چاپیر شي چې رپ نه وਹੀ کې نه خرو دي
سار لا گورنل صاحب په چکروالو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولارته واسه هغه ورځ او د سلمان په گورنلۍ کې په یمن کې بیا اغلا او نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله فیصله را سلور کا سناستی مار راغه مار پیژنې سب مار راغه په دې سړی وروخته ده د ځان نو غرزول په دو وروخته د ځان نو غرزول په دو وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړی تاوان په دې دریو کې پچا دي استاد عقل څه وایي چې بای دې دریم سړی چې په دو ورو غرزول خو د په غرزول دا یو چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکړي ها دریم به ورکړي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي کې دغه د فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړه دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دی خو ګورئ دې سړی باندې چې مار راوخته د په دو غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا خلاص د چې په دو غرزولو دا و چې چلو کبد شو بد شو نو دام خلاص د چې په دو غرزولو دا و چې چلو خبره په دو دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نی چې چلی ډیر سات پسی چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کا زما مخنه نو بادشاہونی وو په جیل کې و تاسو خیال علم داو تقریر کوي یو سړی را پاتې دو وسب زما عقل دانه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارس په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کا چې جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کا چې جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټه ترازی خدای زما کور ته روټه تراشه سو وخت برازي امام صاحب ورته الماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغی تکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دی دې غاړه اوسېدو سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دی وکړه تا خو ماخام ټیم ښودلی او
رالی ماسخوتن تیر ویلی بچیا واده خلافی میں ندا کړی خو یو تکلیف پیښ شو وی څه وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته نه وه چې زه پکې راسور شوی وی نو اریان دریان ولاړو ما نو پدې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله او بیا پخپله تختې شوه بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو بیا پخپله تی کشتۍ جوړه شوه نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم ویل ترکان مرکان نو ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونه هم راوغورځېده او تختې پخپله شوه او میخونه پخپله پې ټکوالی شو کشتۍ ته پخپله جوړه شوه بیا زه پکې راسور شم او راغلم ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي ویل بچیا ولې ویل بې ترکان هم کشتۍ جوړېدی شي ویل بې ترکانه کشتۍ نه جوړېږي ویل نه دا زما عقل نه مني ویل بچیا چې دومره غوندې کشتۍ بې ترکانه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بیا خدایه څنګه جوړ دی سړی بخش با امام صاحب لاس ورکو لا اله الا الله محمد رسول الله اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی په داسې دلایلو به کافران مسلمانان دا د امام ابو حنیفه شعر د امام شافعی شان وګوره اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت امام صاحب وفات شو امام شافعی قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعاته نفل به مې وکړه خو زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول ځکه چې د ده مذهب دا نه نو د قبر نه یې ماله حیا راتله نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه نو د هغه قبر سره دا نفلو په برکت به الله دا مسئله کشف ما ته وکړو مسئله بیان دا د امام شافعی شان اجی محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډما غړې دا مونږ بڑا بیری ته تلیو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بلکار کوم سکه ول دی اجری ته ډمې ته او جی بس کیندا به راځي د مخ کې عموم ورپسې اجری تنن وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلې او باجی او لګیا دی بلنګا دړنګا جوړه دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه اجي محمد عامل ورغه دمه د لاس نونی او بچی الک صبر او غزي او غزل وما لا سنے دا سکڑ جو دو اجرے خلقو لکسات بزما دا غزل واو رئی نو بیا دے دیڈ میں آو رئی دیلا در تراغلم چنن خو لنڈے غندے وقت دے خدای در کڑے دے چه دغا وقتم دیڈ میں تا تیر کنو آلوی وقت بدا خدای پا مخ کے بیا تا جواب کوئے دا ویلو او پا جڑاش چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو ورته واورئ بچو که د خدای بندگان یې نو جومات ته راشئ او که د شیطان بندگان یې نو دې ډمې ته چې دا زمونږ بچی او زمونږ لور د دې ته ناستو صحیح ناست په خدای قسم درته خورم چې 2 منټه تېرېده ټول جومات ډک شو اجره خوشې پاتې شو خلق ټول جماعت ته راغلل